بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نمنګه ورون چې نه هغه د مجاز قسمونه ویل، د مجاز او حقیقت څلور قسمونه چې لغوي، شرعي، عرف خاص او عرف عام دي. بیا د مجاز او د مجاز مرسل او استعاره تعریف وکړو چې بدوانو کې علاقه د تشبیه موجود وي، چې استعاره ورته وي، که بدوانو کې علاقه د تشبیه نه علاوه بل علاقه وي د مجاز مرسل وي. نو پرونی د مجاز مرسل لپاره دوه مثال ذکر کړو، لکه ید دا وي اصل د انداز مخصوصه ته ویل کېږي، کدا استعمال چې د طاقت لپاره یا استعمال چې دغه لپاره د قدرت لپاره او یا استعمال چې د نعمت لپاره. نو چونکې رایت د دې لپاره علت فعالیه ده وی اطلاق کېږي. او یا لکه بل مثال ورکړو دغه د راویه، چې راویه خو اصل کې اخت ویل کېږي، لیکن دا راویه تو خدان ته ویل کېږي چې د دې لپاره علت مادیه ده. اوس دی وی کنه چې دلته کې د مصنف رحمت الله علیه وی دی علاقو ته اشاره وکړه. یو څو علاقې ورته زم بیان کما علاقې چې لکه مطلب معنی حقیقي په ځای باندې معنی مجازي غستل شوی ادبي په میس کې دا تعلق دی. همدلته څه تقریبا دغه نه هلس د ذکر کړي ما ته فکر نه کله کله خود سي کنه چې تسمیه الشی باسم جزئه، چې لکه مکمل چیز ته داغي د جز نوم ورکړل شوی، مکمل چیز ته داغي سره ورکړل شوی. هغه په پښتو کې دا ته لکه انسان هغه پوزه غټي، نو خلک ورته لکه پوزه دی خراشه، نو پوزه خو دغه وجود یې وایسه ده پوزه خو دغه وجود یې وایسه ده، لیکن دې ټول انسان ته د پوزه ویل کېږي ولې لکه چې د پوزه دغه نور دغه نه غټه ده نور اندامونه. یا لکه په عربی کې عین چې ده کنه دا جاسوس ته ویل کېږي. عین څه ته ویل کېږي؟ او عین چې دا سترګې ته ویل کېږي، او دا سترګې د جاسوس یو جز ده، لیکن دا جاسوس د خپل ټول کارونه چې د سترګې په ذریعہ سره کوي، ځکه ته دا ویل شي. مې دې ویل کېږي تسمیه الشی باسم جزئه، چې لکه جز ته د کل نوم ورکول. نو سه دغه سترګې ته د جاسوس نوم ورکول، سترګه خو د دې معنی حقیقي ده کنه، او معنی مجازي ته واغستا جاسوسو، خو د دوه په میس کې علاقه سره علاقه د جزئیت ته. پوه شو دې باندې؟ کله کله به دویم نمبر علاقه د کلیت، چې په کل باندې په جز باندې د کل اطلاق لا شوی په جز باندې، لکه الله تعالی فرمایي یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه. وای دغه څنګه آیته چې یجعلون اصابعهم في اذانهم، وای دوی خپل ګوتی منډي پرې وګونو کې، نو ګوته خو د دې نتیجه ته وای دا په وګ منډه لګي، نو اصابع ویلې ده امورات انامل، نو په جزء په دې کله دې جزء لا د کل مرکل شوی، جزء لا کل مرکل شوی، دا دوا علاقه دي. لکه پوه شو به باندې دا وای به زمکه. ولما اشار بالمثال، وکله چې مصنف رحمت الله علیه اشاره وکړه په دې مثال کې الى بعض انواع العلاقه، دا علاقه بعض قسمونو ته، نو اخذ في التصريح، نو شروع وکړه په تصریح بالبعض الاخر په بعض نور سره من انواع العلاقه. نو فقال فرمای ومنه دلی مجاز مرسلنا تسمیه الشیء باسم جزئه، یعنی نوم ورکول یو څه لره داغه د جزء په نوم باندې. پوه شئ؟ لکه کل رسل مرګي د جزء نوم. وفي هذا العباره نوع تسامح، و په دې عبارت کې یو قسم له تسامح ده. تسامح دا کنه چې دی وایي چې دا مجاز دا تسمیه خدا مصدر ده، تسمیه څه ده؟ مصدر ده، او د تسمیه نه مجاز جوړ کو، نو مجاز کو مسمى تسمیه نه دی وایي چې والمعنى ان في هذا التسمیه دی په نوم ورکولو کې دا مجاز مرسل ده، په نوم ورکولو کې دا مجاز مرسل ده، یعنی دی کل را د جز د نوم ورکول په دې کې دا مجاز مرسل ده. هو اللفظ الموضوع لجزء الشيء، او دا غلبه دی چې ذکر شوی دی اوس د جز لپاره عند اطلاق، چې کله اطلاق شي على نفس ذلك شيء نفس دغه اسمانه کله عین لکه استرګه، وهي الجارحه المخصوصه، چې دا یو مخصوص اندام دی، دا استعمال فی الربیعه، فربیعه ویل کېږي جاسوس ته،
وهي شخص رقيب دا کس ته ویل کېږي چې نگراني کوونکی جاسوسي والعين جزء منه او عين دا جزء د دینه وذا وإذا خبره ضروري ده وای چې د کم کل اطلاق په کل معنی چې کله د جزء اطلاق کېږي نو هغه جزء با لکه دریبا په اندام کې دریبا با درینو نه بدل لکه کار ویډی لکه اوس د رقیب د عربي چې د نگرانو د جاسوسو د لاسوم د خپې هم د سترګې هم د غوګونه هم دي خو وخت جاسوس نه ویل کېږي سترګې د جاسوس ویل کېږي لاس د جاسوس نه ویل کېږي خپې د جاسوس نه ویل کېږي ځکه چې د جاسوس کار د سره ډیر وي لکه څنګه چې ما ته وی چې لکه پوزه ته چاته وې نه دغه خنور اندامونه مشته واښنه غوته ورته پوزه وین ولې ځکه چې یا چا غوګونه غټي اته لکه غوګو دی غواړه ها نو غوګور ته وې نو له نور د غوګونه دي نور خلکو غوګونه نشته له هو دا بګی لکه جزء معظم ده ويجب ان يكون الجزء الذي او واجب دي چې دا جزء الذي يطلق على الكل چې اطلاق ورګي په کل باندې مما يكون له من بين الاجزاء چې وی دایره پر د نور اعضاء مزید اختصاص بالمعنى الذي زیات اختصاص په هغه معنی سره د کم چې قسم له شی په کل سره لکه پوښوي مثلا لا يجوز اطلاق اليد او الاصبع على الربيعه چې اطلاق د ید او یا د ګوتې اطلاق د پر ربيعه باندې کیږي وعكسه او عكس ده فهم علاقه كلية ومنه عكس المذكور يعني تسمية الشيء باسم كله يعني نمر کول یو څه لرب اسم د کل لري سره يعني دا دی دغلا جزلا د کل نمر کې جزلا د کل نمر کې كالاصابع المستعمله لك اصابع چې مستعمليږي في الانامل فانامل کې التي هي اجزاء من الاصابع چې انامل دا اصابع سدي اجزاء دي انامل څه دوی بندونه او اصابع څه دوی او دا په کوم ځای کې دی لکه ځان جوړه یجعلون اصابعهم في اذانهم چې دوی غدي منډي غوته خپل نه غوته نه منډلېږي بلکې غوته زرونه په اذان په خپل غوږ کې وتسميه الشيء باسم سبب باستدرام او سلورم اوره یعنی مسبب چې د صد ودی نه کار کړل شوی د سبب ذریعہ سره شوی د سبب وي هغه کار کړل شوی ته مسبب وي نو سبب وې مسبب ته مراد واخلې او مسبب وې سبب ته مراد واخلې نو مسبب ته سبب ویل لکه ته رعین الغیث منګه باران چې نه دا منګه وبکو نو باران نه وبکیږي بلکې د باران په ذریعہ سره سب وبکیږي فصل وبکیږي واښو به باندې او یا لگا سبب هو مسبب ته مراد واخلې هدا امطرت السماء نباتا اسمان چې دا غیاګان راوورولې اسمان غیاګان راوورې نه باران راوورې چې هغه سبب د رسنه بارا لګیاګان واښوي وتسميته اي من تسميه الشيء باسم سببه يعني مسبب تر سبب نوم ورکول مسبب هو سبب ته مراد واخلې مسبب هو سبب ته لګیا رعین الغیث رعین الغیث څه معنی ده منګه باران چې نه دا وسرو اي النبات بوټي وسرول الذي سببه الغیث چې دا هغه سبب چې انده څه ده باران دي د باران په ذریعہ سره دای دی کی کنه د باران په ذریعہ سره هغه وب کول کی او تسمیه الشیء باسم مسببه یا نمر کو جو سره په اسم د مسبب درې سره لګا سبب هو مسبب ته مراد واخلي لکه امطرت السماء نباتا راورو اسمان واخا نو اي غيثا نو دا ليكون النبات مسببا عنه دا نبات چې دا مسبب دی د باران نه یعنی باران سبب دی او نبات چې دا مسبب دی یعنی دا نبات راخیږي د باران په ذریعہ سره نو دلته مسبب ویل دی او سبب ته مراد غستره دی الګه پويږي وس دی وی کنه چې مصنف رحمت الله علیه په ایزان می کتاب کې مسبب هو او سبب ته مراد غستره دی تسمیه سبب چې سبب هو مسبب ته مراد واخلي نادر لپاره د مثال ذکر کړه فلان اکلت دما چې پلانکی د پلانکی وینا وسکلا وینا وخړلا نو دلته کې دم ویل دی مراد دیت ته نو دا وایي کې دا تسامح کړی دا ځکه دا مسبب ویل دی او سبب ته مراد دی وایي چې دا مسبب سبب ته مینه مسبب نو ورکړه خدا پاسه کې مسبب ته سبب نو ورکول دي واورد في الايذاء راوړي د په ایذاء نومي کتاب کې في امثله تسميه السبب باسم المسبب چې نوم ورکول سبب ته به اسم د مسبب سره اي فلان اکلت دما چې پلانکی وینا خړل اي ادیته و ادیت دیت دا مسبب ده د دمنا هو ساون ولا ساور ددنه بل هو من قبيل تسميه المسبب باسم السبب بلکې دا نوم ورکول د مسبب له په اسم د سبب سره یعنی دا دیت له نوم ورکړه د په ویني سره نو دیت مسبب ده
او دا وینه چې دا شی دی دا سبب دی هغه پوه شوي سلور شوي کنه او پنځم نمبر او ما کان علیه مطلب دا دی چې د یو څه موجوده څه لنو ورکول په اعتبار د ما کان سره لکه الله تعالی په قرآن مجید کې وآتوا اليتامى اموالهم یتیمانان له مالونه ورکوي نو یتیم خو کس ته لګي چې د بالغ شوی نه نو اوس خو دې او چې بالغ شوی نه نو مال ورکول نشته الله تعالی وی فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم چې تاسو کله دونه او خيارتو محسوس کړئ بیا علماء کرام لیکلي دي مفسرینو چې آنستم منهم رشدا درینه سم مطلب دی سونه کالونه نو 20 سال یا 25 سال دته مراد دی چې دای محسوس او چې 25 سال نه یتیمی بیا نو دته د یتیم په اعتبار د مکان سره دی په تیر شوی زمانه په اعتبار سره او مکان علیه یا په اعتبار چې په معنی تسمیه شیء باسم الشيء الذي يعني نمر کول په اسم د هغه رشي سره الذي كان هو عليه چې د وبای معنی په زمانه ماضی کې لكنه ليس عليه الان لئن وس د په دغه حالت کې نه ده لکه الله تعالی فرمایي وآتوا اليتامى اموالهم تاسو ورکوي یتیمانان ته مال لري الذي كانوا يتامى قبل ذلك یعنی هغه کسان چې یتیمانان د دین مخ وسنو الا يتم بعد البلوغ دغه د بلوغ وروسته یتامت نشته واښوي په معنی او تسمیه شی باسم ما یقول یا نمر کول یو سلر په اعتبار د ما یقول سره یعنی مطلب وس د اساس نه نه او په آینده زمانه کې بعدين داسې جوړیږي لکه قرآن مجید کې الله تعالی د یوسف علی السلام په واقعه کې فرمای چې انی ارانی اعصر خمرا خو ملل چې شراب نه جوړوم نو شراب نه جوړي غوا انګور نه جوړي او هغه انګور چې دا غي نه څه جوړیږي نه په اعتبار د ما یقول الیه سره د تر شراب ویل شي او تسمیه الشیء یا نمر کول یوسف باسم ما یقول فاسم د هغه څه باندې دا وای په آینده زمانه کې هغه ذالک شوی یعنی په آینده زمانه کې بدل شوی د دې لپاره په زمان المستقبل لا انی ارانی اعصر خمرا چې ما به خوب کې لري چې شراب نه جوړوم نو شراب نه جوړای ای عصيرا يقول الى الخمر یعنی هغه رسو چې دا غي نه څه ګرځي شراب ګرځي او تسمیه الشیء باسم محله بل علاقه یعنی یو څه لا هغه د محل ورکول د محل چې هغه په اساس پای کې موجود وي لکه الله تعالی فلیدع نادیه ایدو راول خپل مجلس راوبلی نو مجلس خو نه راول لګيږي او هاي کسان کوم چې په مجلس کې دي اهل المجلس نو دا مجلس د خلکو لپاره محل مجلس د خلکو لپاره سره محل او تسمیه الشیء باسم محله انور کو اسلا په اسم د محل سره نو فلیدع نادیه راودي بل د خپل مجلس اهل نادیه ان راودي بل د خپل مجلس اهل الحال فی کم حال دی ګندو ان والنادي المجلس نادي خو مجلس کوي او تسمیه الشیء باسم حاله ما ته فکر ده نو مر کول یو سره په اعتبار د حال دی کې حال مطلب کوم څه چې بدی کې حلول کوي کم چې بدی کې څه کوي حلول یدن بگی لکه الله تعالی وای واما الذين بيسط وجوههم ففي رحمت الله چې کم کسانو مخونه سپینی د قیامت په باندې په رحمت د الله کې نو په رحمت د الله نه مطلب نه کې جنت ته الله دی ها خودو په رحمت د رحمت د الله کې حلول کوم کړي واښوي په رحمت د الله کې سری حلول کوم کړي او تسمیه شی به اسم حاله نو مر کول سره په نوم د حال لري سره ای به اسم ما يحل چې هغه حلول کوي په دغه شیز کې لکه الله تعالی فرمایي واما الذين بيضت وجوههم ففي رحمت الله هغه څنګه چې مخونه سپین وي دا د الله پر رحمت کې یعنی په جنت کې به جنت التي تحل فيها الرحمه چې به کې رحمت حلول جننده کیږي رحمت حلول بکیږي نزول بکیږي او تسمیه الشیء باسم آلته یا نمر کو یو سره په اسم د آلی لري سره چې یو څه د بل څه د لپاره آلوي نو دا علی له هغه سید نمبر کول دا الله تعالی فرمای وجعل لي ابراهيم عليه السلام په واقعاتو کې دعاګانو وجعل لي لسان صدق في الاخرين یا الله زمانه لپاره بهترین جبه وګرځي په اخرنی خلکو کې نو جبه خدا جبه دا اعلی د ذکر لپاره د ذکر خیر ته مراد ده سری مراد ده او د ذکر خیر لپاره اعلی چې انداسي چره نه ورنو ویلی جبه دا او مراد ته لکه د کار او تسمیه الشیء باسم الله نمر کول یو سره په اسم د علی لري سره نه هو وجعلني لسان صدق بالاخرين وګرځي زمانہ بارے جبر اشتری په اخر خلق جبر اشتری مطلب ذکر حسنا واللسان اسم آلة لذکر او لسان د اسم د علی لري لپاره ولما كان في الاخرين نوع خفاين وبر اخرين فوق لغا في رحمت الله ولسان صدق بريد فوق وقسم لخفاوه نصرها به في الكتاب نو په کتاب کې د دې هغه تصریح ذکر کړل د دې پوره خبره وشوله ما ته فکر شته چې لکه دا یو څو علاقه مونږ ته وي
چې کله کله د سی وی چې یو څه لا دا غیر کل نوم ورکړل د جز له کل نوم ورکړل شي کله کل له جز نوم ورکړل شي کله سبب ته مسبب نوم ورکړل شي کله مسبب ته سبب نوم ورکړل شي سلور شي پنځم نمبر دا چې کله دغه په اعتبار د مکان علیه سره یو څه نوم ورکړل شي شپږم نمبر کله په اعتبار د ما یقول الیه سره هغه نوم ورکړل شي اوم نمبر کله چې یو څه د محل په ذریعہ سره هغه نوم ورکړل شي او کله کله په اعتبار د حال سره هغه نوم ورکړل شي او نه هم نمبر په اعتبار د اله سره دا نه ذکر شول وس وای تا خو موږ دا خبره کړې وکنه چې معنا حقيقي موږ بریدو معنا مجازي موږ اخلو دا نه معنا مجازي به دې سره چین دا لازم وي سمې وسره لازم نو بدی کو بډې تر زوخه ملک لسان سید کین بدی کو خدا دې سره تنړو لازم ته نو ته ورورې تا لازم مطلب دې نه ذکر کړه لازم مطلب خدا نه چې دا به همیشه دې سره وي یو د دې نه بده جدا کیږي نه بلکې د لازم مطلب دا چې سنه سوق کې راغی سره تعلق او سره یو د ځوان دی بل سره مناسبتي نه متعلق د مطلب د منګه داله چې د یو ځوان دی بل سره سي مناسبت پکې دا کوم خبره دی واجب کړل دی بل سره مناسبت ده لکه یا خو یو څه دی د لپاره جز ده نو مناسبت وسره یا د یو څه د بل لپاره کله یا د غیر لپاره لره یا د غیر لپاره محل نو مناسبت پکې شته ازما مطلب دغه مناسبت ده نو ته د چا دی ویل چې دا به سره همیشه لپاره دی جدا کیږي بدنه فإن قيل كتبت ویل شي چې قد ذکر فی مقدمه هذا الفن چې خدای سره ذکر کړل شي په مقدمه د فن کې ان مبنى المجاز چې مبنى المجاز الانتقال من الملزوم الى اللازم چې انتقال به د ملزوم نه لازم ته شوی یعنی معنی حقیقي به پرې خودل شي وي او معنی مجازي به اغستل شي او دا به سره همیشه وي وبعض انواع العلاقه بل اكثرها لا يفيد اللزوم او بعض انواع العلاقه چې کنه د تعلق د علاقه دا بعض نه دا د سره لکه د کیږي نه لزوم به نشته لکه یتامه په مخ کې مونږ وي نو یتامه دا لکه مخ کې د یتیم اوس غوړ دی سره یتیم نه دی کو سره لزوم شته نه یا لکه عاصل دی نو دې د اوس چې نه دا اوس خدا عاصل دی روستو د بیا عاصل نه لګي چې کله شراب جوړ شي یا نادي مجلس ته وي نه اهل د نادي نه وي واښو به معنی نو قلنا در د جواب کوم چې ليس معنى اللزوم ها هنا ودلګي د لزوم معنی لګي نه امتناع الانفكاك في ذهن او الخارج چې په ظاهر کې یا په خارج کې واده یو جدا کیږي بنو بل تلاصق و اتصال بلکې مطلب زمونږ لري تلاصق او اتصال یعنی یو بل سره یو ځایواله یو بل سره تعلق ته په وسواله ينتقل د په اعتبار سره چې منتقل کیږي وسوت لري سره من احد ما الى الاخر في الجمله چې په دې کې بعد ځوان دی بل سره مناسبت چې څنګه یو نه بل ته منتقل کیږي وفي بعض الاحيان وبعض اوقات وهذا متحقق في كل امرين بينهما علاقه وارتباط او دا به هر ټول دوه کارونه کې چې کوم به مېس کې ربط ته یو بل سره تعلق ته نو پای کې دا کیږي چې یو ته وې نو بل دې ځین ته خامخا راځي هغه پوه شوي یاد بشي علاقات ها ورواړو